روجه کې دا روسته کال زمان پر ته زه ورغلی وم نو شپږ جوړه سپۍ مې ورته هلته ورکړې. بیا هغې نه پس چې کوم حالات خراب شو خان صاحب جیل ته لاړو. چې جیل ته لاړو نو مسو اختر په اختر خامخا هغې د سپۍ جوړوم رسول هم ډېر مشکل دي چې وبه رسوم وبه نه رسوم څوک به ما پرېږدي پرېږدي به مې نه دي. یو ځل لاړم اټک جیل ته پولیس را واپس کړم وایي نه بسې دننه سپۍ چې کوم ده نو دا چې جوړه شوه نو مونږ خو نور نه وي جوړه کړې که نه یو جوړه مونږ خان صاحب KD 804 جوړه کړې ده که نه نور کپتان سپۍ خو ماته ډېرې پرتې دي. ها زما نامه خو نوردین ده چوک مکمنډۍ کې مې دکان دی. سپۍ خو زه بچپن نه جوړوم د بټو د دور نه زه دا کسب کوم. موږ سره خو کپتان سپۍ باندې زموږ دکان ډېر مشهور دی او باقي موږ سره هر یو ډیزاین پنجهدار بند چپله لیډیز هم شته سړو والا هم شته کپړې والا هم جوړو لیدر کې هم جوړو هایکورم کې هم جوړو او کوالټۍ نه ډېرې زیاتې دي. موږ عمران خان ته ما د عمران خان چې کوم دی په 2014 کې سپۍ جوړې کړې وې تحفه مې ورکړې وه. بیا هغې نه پس دا سپۍ چې کوم دی نو ډېره مشهوره شوه میډیا والا ډېر زیات راغه نو د میډیا په وجه باندې دا سپۍ ډېره مشهوره شوه او دا ډېر خلکو دا سپۍ اخیستې به تر اوسه پورې اخلي. دا 10م کال دی چې مکمل مسلسل سپۍ زما استعمالوي او زه هغې نه چې کوم دی په کال کې 7 جوړه 8 جوړه 8 جوړه داسې هغې زه په کال کې جوړې پوره کوم او رسوم او زما طرف نه هغه تحفه یې د هغې نه یو پیسه هم نه علمه. نو بس خان صاحب دې وخت کې جیل کې و روجه کې دا وروسته کال زمان پر ته زه ورغلی وم نو 6 جوړه سپۍ مې ورته هلته ورکړې. بیا هغې نه پس چې کوم حالات خراب شو خان صاحب جیل ته لاړو. چې جیل ته لاړو نو مسو اختر په اختر خامخا هغې د سپۍ جوړوم روجه کې اختر کې دې د سپۍ وروړم خان صاحب له نو دې ځل چې کوم دی نو خان صاحب نه نو زما زړه ډېر زیات خفه و. زه سوچ کې وم چې خان صاحب د سپۍ جوړه کړم که جوړه نه کړم جوړه کړم جوړه نه کړم ولې چې هغه جیل کې دی نه جیل ته ما پرېږدي رسول هم ډېر مشکل دي چې وبه رسوم وبه نه رسوم څوک به ما پرېږدي پرېږدي به مې نه دي. یو ځل لاړم اټک جیل ته پولیس را واپس کړم وایي نه بسې دننه نو بس ما ویل زما دې ځل به زه کومه سپۍ دې له جوړه کړم سوچ مې وکړم زه یو سپۍ خو به جوړه کړم چې خان صاحب که جیل کې دی که نه نو دا سپۍ خو به زه هغه له جوړوم خامخا الله به یې راخلاص کړي یا د روژه کې یا روژې نه پس الله مهربانه دی. نو مازبا بیا یو سپۍ باندې سوچ وکړو ما یاره زه ولې سپۍ جوړم دې وخت کې دا جیل کې دی نو دې باندې به نامه زه کېدم KD 804 نو بس بیا ما ولې دا سپۍ شروع کړه. دې باندې 2-3 میاشتې مخکې ما سوچ وکړو نو بس د سپۍ زما ذهن کې لږ راغله په ما باندې ښه ولګېده چې دا په دې ډیزاین کې زه جوړه کړم نو ښه به ښکاره شي خان صاحب یې هم خوښه کړي. نو سپۍ ما جوړه کړه نو ما له پته نه وه چې دا سپۍ به هم دومره مشهورېږي نو ډېره زیاته بس مشهوره ده هر سړی رانه غواړي خو زه سپۍ اوس رسولی نه شم پوره کولی نه شم. نو اوس خلک راځي اوس ما ته وایي چې موږ له KD 804 سپۍ راکړه او مال خو ما تیار کړی نه دی. ما خو دا سوچ نه دی کړی چې دا سپۍ به چې کوم دی نو اوس KD 804 والا به دي عام خلک به م اچوي ونه خو 804 دپاره جوړې شوي دي که نه زموږ خان صاحب دپاره جوړې شوي. دا ګوره دا سپۍ هغې له ما خان صاحب دپاره ما دا جوړې کړي KD 804 خان صاحب سره ګوره زما دومره مینه ده که نه چې ما کله نه دله سپۍ جوړه کړې ده که نه نو زما کاروبار چې کوم دی که نه ګوره الله پاک په بل طرف روان کو او ما د لالچ په وجه باندې دا سپۍ نه ده جوړه کړې خان صاحب نه چې زما به دکان روانېږي یا زما دکان ولاړو نه نه د الله فضل زما دکان اول نه مشهور و خو داسې خو نه و مشهور که نه چې کوم دا اوس مشهور دی دا اوس چې کوم مشهور دی دا په بل شان دی هغه چې مشهور و په بل شان و. شاپرمان ګوره ګورنر پاتې شوی دی سابقه د دې پټۍ چې څومره دغه دي وزیران که نه شهریار پرېږدی ضیاءالله پرېږدی دا ټول درته یادوم بغیر د خټک نه دا ټول زما زاړه کاکا دي. قاسم خان سوري ډپټي سپیکر دا زما زوړ کاته دې ټول نه موږ سپۍ جوړې کړي دي او دې به موږ ته راتله خو چې کله خان صاحب له ما سپۍ جوړه کړه که نه نو بیا خبره په بل طرف دی د دې KD 804 چې کوم دی که نه دا د عمران خان د خپل نوم نه دی دا چې کوم دې باندې سزا خطرې ده او دا کوم دا دې قید کړی دی حکومت که نه دا د دې د قید نمبر دی. دا خلک نه پوهېږي د دې دماغ کار نه کوي
که دې دماغ کار کولی نو په دې باندې به دې خبرې نه کولې. ما خو په خپله زما خو تعلیم هم نشته دی او نه پوهېږم، خو داسې بعضې کسانو ما ته را خبره کړې ده چې څوک ښه وایي د دې باره کې څوک بد وایي. او خان صاحب چې کوم دی که نه، خان صاحب چې کوم دی الله پاک هغې له یو درجه ورکړې ده، یو ویلیو ورکړې ده، د هغې یو نوم دی، یو مسلمان انسان دی، یو غلط انسان نه دی. الله پاک په امتحان کې هغه راغلی دی، په امتحان کې یې اچولی دی. الله پاک به د دې امتحان نه انشاءالله یو ورځ وباسي. څنګه چې عیسی علیه السلام د امتحان نه د کوی نه راووتېدو، داسې به الله پاک دا هم د جیل نه یو ورځ راوباسي چې د زندګي د خپل عمر نور ای. ولې چې مرګ د هر انسان دپاره شته دی، هم موږ دپاره، هم د خان صاحب دپاره، زموږ د الله نبیان هغه دنیا ته تللي دي. نو په دې خلک دا غلطې خبرې نه کوي. هغې ته دا ویمه چې داسې غلطې خبرې مه کوئ. دا یو مسلمان انسان دی، د پاکستان یو لیډر دی او تاسو دپاره ښه دی. ګوره ټول عمر دپاره به تاسو دې پسې بیا جاړئ، دا به خدای مکه بیا نه وي. ایوارډونه دا ټول ماته ټول فوج راکړي دي چې ایف سی والا دې کې دي، رینجر والا دې کې دي، آرمي والا دې کې شته دی، صدر پاکستان والا دې کې شته دی. ګولډ میډل راته مخکې راکړی دی هغې. نو دا بال چې کوم دی ګوره دې باندې ډېر سمي سین کړی دی، دا د هغې یو نښه ما سره پته ده. او دا ایوارډ چې کوم دی دا ماله د پاکستان صدارتي ایوارډ دی او دا د صدر صاحب نه پیش کېږي. ما ته راکړی دی او داسې نور خلکو ته یې ورکړی دي، خو ما ته د خپل قابلیت یې ماله دا راکړه. د الله پاک لاک شکر دی، د الله لاک کرم دی چې دا هر چا ته نشي میلاوي. چا نصیب کښې بس هغه ته میلاو شي. ډېرو کسانو ته په مرګ باندې میلاو شي، مړه شوي هغې ته بچو ته میلاو شي. نو دا د الله پاک کرم دی چې ما له په ژوندون باندې راکړو. بس اوس د الله قابل کړم.